أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک ټولو معززو دوستانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او د صحت جامع مو پر تن وي. دوستانو تیره ورځ البته سه شنبې په ورځ موږ د درسونو لړۍ پیل کړه، البته هغه هم په انګلیسي ژبه په پښتو ژبه د انګلیسي زده کړه چې هغه د حروف یعنی بیخي د ابتدا د تورو نه مو شروع کړې وه، یعنی ای بی سی د هغو د اوازونو نه مو شروع کړې وه. نو اوس د لومړي درس البته دویمې برخې ته رسېدلي یو چې په همدغه حروفو ته ادامه ورکوو، تورو ته ادامه ورکوو. نن انشاءالله پرون هغه سه شنبې په ورځ مو تر کې پورې البته الفابیټس تر کې پورې ویلي وو. نن به انشاءالله ال ام ان این تر زی پورې شروع کوو. نن به انشاءالله مفردات ختموو. نو یو پوښتنه یو خبر البته چې زه باید واضح کړم هغه دا چې ما ویلي وو چې سی او کې دواړه د کاف اوازونه ورکوي، خو معمولا توپیر یې دا دی چې سی کې چې دی په ټول خاص اسمونو کې هغه خاص اسمونه چې پښتو ریښه ولري په هغې کې یعنی د سی په ځای کې استعمالیږي. سی هیڅکله په هغه اسمونو کې چې هغه خاص وي یعنی موږ تاسو په پښتو ژبه کې خاص وي یا په عربي کې خاص وي یعنی غیر انګلیسي ژبه کې د سی په ځای همیشه کې وکاروئ. مثلا که موږ لیکو چې کمال مثلا نو تاسو سی ای ما لیکئ، صحیح ده چې سی ای کا راځي خو هغه بهتره ده چې کې ای ولیکئ، دې په دې چې سی ای ولیکئ. نو ما یو بل شي ته چې مثلا که انګلیسي ولو که خاص نومونه دي ریښه یې انګلیسي دی نو هغې په ځای سی او کې لیکل کېږي. مثلا خو اسم خاص هغه اسم خاص اسمونه چې د پښتو او دري او عربي او نورو ژبو مثلا غیر انګلیسي ژبو معمولا ریښه لري، هغې دپاره تاسو کولی شئ چې د سی په ځای کې وکړئ. اوس انشاءالله بله خبره چې ډېره مهمه وه غواړم نسبتا لږ تیر درس مرور کړم، هغه دا چې ما وویلې چې هر سیلیبل د انګلیس مثلا هر سیلیبل یا هغه موج چې د خولې څخه خارجیږي هغې کې باید حد اقل یعنی لږ تر لږه یو واویل وجود ولري، واویل یا سیمې واویل. که واویل یا سیمې واویل نه وي پکې هغه هیڅ سیلیبل نشي تشکیلوی. مثلا موږ که وایو مثلا تلیفون تلفظ کوم یعنی دا اسم څو سیلیبلونه جوړه دی؟ ټ یو سیلیبل، ل دوه سیلیبله، فون درې سیلیبله. نو معلومه شي چې دا اسم حد اقل یعنی لږ تر لږه درې واویله لري، که خدای دې وکړي پنځه واویله ولري، شپږ واویله ولري، خو کم از کم باید درې واویله ځکه ولري چې دا درې سیلیبله دي. یعنی هیڅ امکان نه لري هیڅ سیلیبل بغیر د واویلو د موجودیت نه تشکیلیږي. نو دا معنی کله چې یو اسم یا فعل یا ورب هغه یعنی دوه سیلیبله یا درې سیلیبله یا یو سیلیبل دی، یعنی دا معنی چې حد اقل په هغې کې باید یو یا دوه یا درې واویل وي. که زیات وي مشکل نشته خو کم از کم دې نه کم وجود نه، ځکه سیلیبل بغیر د واویلو د موجودیت نه تشکیلیږي. چې ما هغې کې یو بله خبره وکړه چې اوس وخت کې د ډبلیو استعمال نشته، نو تاسو سیمې واویل په صفت د ډبلیو دا ذهنه نسبتا وباسئ، نو تاسو به ویلی شئ چې کوم سیلیبل بغیر د واویلو نه تشکیلیږي. هر سیلیبل بغیر د ای ای آی او یو او وای څخه نه تشکیلیږي. په انګلیسي کې هیڅ داسې کلمه نشته چې هغې کې ای ای آی او یو یا وای نه وي او هغه یو معنا ولري یا اواز پر مفهومه یعنی وایس تشکیل کړي، دغسې یو شی نشته. نو هره کلمه باید حد اقل یو واویل پکې وي. مثلا ولو که زه مثلا پین مثلا زه وایم پات، په دا یو سیلیبل دی باید حد اقل یو واویل ولري. مثلا که زه وایم چې ون دا یو سیلیبل دی حد اقل یو واویل باید ولري، در حالی کې چې په دې کې دوه واویل دي. نو اوس انشاءالله العزیز شروع کوو د بعدي حروفونه چې هغه تر نن به د کې نه وروسته کوم حرف د انګلیسي ژبې چې دی هغه ایل دی، نو ایل به شروع کوو. ملګرو کولی شئ څه ستونزه وه یعنی الله دې وکړي بیا هم زه تاکید په دې کوم چې تر شوي درسونه مو تکرار کړي وي او درسونه زده کړئ. نو نن انشاءالله العزیز ایل شروع کوو تر زی پورې چې نن به انشاءالله مفردات ختموو. نو اوس انشاءالله ایل شروع کوو. زه به د کمره واړوم تختې ته. ښه
نو دوستانو اوس شروع کوو ایل. نو ایل چې دی په غټو کې حروفو کې داسې لیکل کیږي، په وړو کې داسې لیکل کیږي، یا که لیکلو شکل سره داسې هم لیکای شئ، کومه ستونزه نشته. ایل چون کانسوننت دی، اواز ثابت دی، اواز یعنی د وویلو متغیر وي، نه دی کانسوننټو. نو چون کانسوننت دی ایل ثابت اواز لري چې همیشه د لام اواز لري. ایل همیشه د لام. مثلا که زه ولیکم ایل او او کې، نو ایل د لام اواز لري. او دا تقریبا د ښه داسې دروند واو اواز ورکوي. لو لو او کې مو مخکې ویلی دی چې کې د کاف اواز لري. اوس مې هم درته تکراروي لوک لوک. نو دا لوک شو. نو بیا راځو ایل پسې ایم دی. ایم په غټو کې داسې لیکل کېږي، په وړو حروفو کې داسې لیکل کېږي. ایم چون کانسوننټ دی، اواز ثابت دی، د میم اواز لري. میم مثلا زه وایم چې ام او یعنی لو مو مو، دا مو شو. نو ام اوس به ووایو ام د نون اواز لري. مون سپوږمۍ ته وایي. لوک لیدل، مون سپوږمۍ. ام پسې دوستانو ان دی چې په غاټو کې داسې، په وړو کې داسې. نو دا چون ان دی اواز کانسوننټ دی، اواز ثابت دی، نون اواز لري. حتی موږ تاسو په ژبه کې مثلا چې پښتو دی، پښتو کې نون اواز هم شته. نون اواز هم دپاره هم دغه ان کاروی شو، مشکل نشته. مثلا لکه زه وایم چې ان او نو نو، او ان بله مارکمه نون. نون منه غرمه. افترنون یعنی غرمې نه وروسته، ماسپښین ته افترنون وایي، یعنی د غرمې نه وروسته. افتر وروسته دی، نون غرمه یعنی غرمې نه وروسته، البته ماسپښین. بل چې دی دوستانو ان پسې بیا او راځي چې غټ داسې وړم داسې. نو او موږ تاسو مخکې ویلې چې د او واویل دی او د واویلو اواز متغیر وي، یعنی ثابت اواز نه دی چې تا ته زه ووایم ګوره دا ایل کې ما یو حرف لیکلی دی، لام ډېر څه مې نه دی لیکلي. ام کې میم ما لیکلی، دغ کې نون. خو دې کې زه چې لیکم زه وایم چې دا او اواز یعنی خپل اواز هم لري. مثلا دا حتی د حمزه اواز هم اختیارولی شي، د حمزه. او حتی دا چې دا دی مثلا زه وایم چې دا د الف و مد اواز هم اختیارولی شي. زه وایم چې واو اواز هم لري، ځکه چې دا واویل دی. دا ټول اوازونه په عربي کې د واویلو دي. مثلا که زه وایم چې زه به دا زبر ته داسې هغه وکړم، مثلا که زه د الف او مثلا فتحه او کسره او زما واو الف یا دا ټوله دي واویلو اوازونه دي په عربي کې. نو مثلا دغه ټول اوازونه د اختیاروی شي، ممکن نور اوازونه هم اختیار کړي، ځکه چې واویل دی د شرایطو سره دا اواز بدلوي را بدلوي. مثلا که زه ولیکم چې مثلا یا ان ولیکم، ځکه ان مبارغه کړه ان او. ان او منه نو. وګوره ان او نو واویل دی، دلته دی واو اواز واخیستو نو. خو که زه چیرته دې ته ټي ورکړم، ټي ان او ټي نات نات. وګوره تقریبا لکه بالکل لکه الف اواز یا الف مد اواز یې اخیسته وي، ځکه چې دا واویل دی. وګوره نو مخکې اواز یې د او واو اواز ورکړو نو. کله چې ټي مې ور واچوله دې اواز بدل شه، نه نه، مخکې نو اوس نه، اواز یې بدل کړو، ځکه شاته بل این ورکړم. دا ای اواز نه لري، خو دې اواز بدلوش نوت نوت. وګوره دا واویل دی، اواز ثابت نه دی، اواز بدلوي را بدلوي. ګوره مخکې مې دا ته لرې کړه ان او، دا نو ان او نو. مثلا که دلته نه معلومیږي، البته دلته یې ولیکم ان او نو، او دغه ځای کې ان او ټي نات، ان او ټي ای نوت. وګوره دې کې نو، دې کې نه، دې کې نو. اواز د واویل متغیر دی، ثابت نه دی. نو دوستانو زه بیا هم په خپله خبره تاکید کوم، هغه دا چې د واویلو اواز ثابت نه وي. همدا واویل ډېر رول لري، هیڅ سیلیبل بیا واویلو د تشکیل راتلی نشي. نو
واویل متغیر غونتې راځي اواز بدلوي نو دا ډیره مهمه دی چې البته قواعد و بعدي قواعدو کې بیا مثلا تلفظ اصولو موږ وایو چې اواز په کوم حالت کې کوم اواز اختیارولی شي خو چون واویل دی د واویلو اواز ثابت نه دی نو چې نه دی مختلف اوازونه تشکیلولی شي بیا په دې باندې پوهېږو او واویل محدود هم دي ډېر نه دی چې موږ تشویش وکړو چې دا ډېر دی او ډېر اوازونه به ولري نو انشاءالله چې دا هم زده کېږي اوس به زه دغه بره برخه لږه پاکه کمه انشاءالله تاسو یاداشت هم اخیستی شئ دې تر څنګ ویډیو هم در سره شته بیا هم کولی شئ چې تاسو مثلا دغه تکرار کوئ یا یې ودروئ او بیا یې ولیکئ او پسې دوستانو پی دی پی چې په وړو کې داسې پی لیکل کېږي پی د پی اواز لري یو شی باید ووایم دوستانو چې اف د فی اواز فی او پی د پی اواز فرق دا دی چې دغه اف اواز کې تاسو اواز دغه اوا د خولې نه وباسئ اواز یعنی د خولې نه اوا وباسئ بیا اف تلفظ کوئ داسې فی فی مثلا که تاسو چې فادر 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 یعنی تاسو کوشش وکړئ چې خولې نه داسې اواز د هغه چې دی دا وباسئ د اوا وباسئ په هغه ځای کې تاسو تلفظ وکړئ یعنی شنډو په سرونو بیا تاسو نه اف تلفظ کیږي او کله چې پی تلفظ کوئ دغه اواز واپس کش کوئ خوله شنډې مو وچې کوئ چې وچې شي چې د اوا راونوځي تاسو پی بیا ښه کولی شئ اوا کش کوئ ځان ته پی 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 مثلا زه وایم چې پیرنټس پیرنټس مور او پلار ته وایي زه وایم پیرنټس پیرنټس نو که تاسې اوا کش کوئ نو بیا پی ووایئ ښه تلفظ کولی شئ که اوا خوشې وي او پی تلفظ کوئ بیا ممکن د اف اواز درنه ووځي البته فیرنټس بیا کیدای شي داسې یو شی وایي مثلا فار زه وایم فار خو که چېرته زه وایم چې د پی اواز نه باسئ پی لکه داسې دغسې په وچو شونډو نو ځکه اوس پی مثلا پی او ای ان نو پی دی پی پین پین مثلا فین ونه وایي ځکه چې فین بیا سپیلینګ فرق کوي ځکه تاسو اف و استعمال کو ممکن یو بل مفهوم هم ورسوي نو په دې اساس پی ای ان پین یو سیلیبل دی نو حد اقل یو وویل به لري پین ښه نو اوس راځو ام ان او مو وویلې پی مو وویلې کیو چې غاټو کې ده او وړوکې داسې کیو دوستانو دوه اوازونه دا د کاف اواز لري کاف خو په انګلیسي کې انګلیش کې انګلیش کې د دې اواز همیشه کاف دی او په نورو ژبو کې یا غیر انګلیسي یا موږ تاسو ژبې کې هغه ژبه چې کاف لري لکه پښتو او دري یا عربي په دغو کې قاف دی خو انګلیسي کې دوستانو د قاف اواز نشته قطعا انګلیسي کې د قاف اواز نشته ولو که انګلیسي کې کیوم راغلی دی تاسې به کاف وایئ او ولو که د چا نوم مثلا که قرآن موږ عربي کې قرآن لرو د عربي کلمه دی نو موږ به په انګلیسي کې قرآن وایو قرآن مثلا ولو که د اهل د انګلیسي ژبې اهل دا کلمه قرآن وایي هغه قرآن وایي ځکه قرآن دوی نشي ویلی ځکه کاف نه لري په خپله ژبه کې نو اوس که انګلیسي کې وي مثلا کویک تیز ته وایي نو کویک دوی قویک داسې شی نه وایي خو که پښتو کې موږ وایو مثلا قمندان مثلا قندوز نو دا به ټوله موږ تاسو کیو به استعمالولی شو مشکل نشته ښه اوس کیو پسې دوستانو آر دی آر چون داسې غټو کې دی داسې وړو کې چون یو حرف کانسونینټ دی اواز ثابت دی د ری یا د ړې اواز لرلی شي ری یا د ړې اوس مثلا زه وایم چې آر مثلا دا ځای کې ورکومه آر ای بی مثلا بی آی ټي تر ډیره حده موږ اوس حروف زده کړي دي مشکل نشته موږ یې تلفظ کولی شو آر ری اواز ای دا مو وویل چې الف اواز دی را بی مو وویل چې بی اواز لري او آی د یا بی او ټي مو وویل چې د ټي اواز لري که ویلی مو نه وي شاته راځي د ټي رابټ
نو رابط سوی ته وایي. رابط وګوره دغه د آر د ری اواز لري. او یا مثلا د سی ای که زه دغه ځای کې به ولیکم چې معلوم شي سی ای آر. سی مو مخکې ویلې چې د کاف اواز لري، سین نه، سین ونه وایي، کاف اواز لري. ای تقریبا د زوار الف داسې اوازونه اختیاروي په انګلیسي کې. کا او ری دا د آر اواز، کار کار. کله ښه انګلیسي سره ری اواز، کار کار. نو دغه کار چې دی دا موټر ته وایي. وګوره داسې کې کار. زه دوستانو چې وایم چې دا حرف دا اواز لري، دا منه که دا حرف په ابتدا کې وي که په وسط کې وي، که ابتدا کې وي که وسط کې وي که اخر کې وي، دا هیڅ اواز یې دې فرق نه کوي. ښه آر دې پسې ایس دی دوستانو، ایس چې د وړوکي داسې دی، ایس داسې اواز کوي. نو اوس انګلیسي کې دا د سین اواز کوي، سین. انګلیش کې دا خاص د سین اواز کوي، ځکه چې انګلیش کې نور اوازونه نشته چې ته وایې چې سی. دا په نورو ژبو کې د سوی، د سی او د سوات اوازونه هم کولی شي. مثلا په عربي کې یا پښتو کې ولو که موږ مثلا سمر لیکو هغه پسې د ایس لیکای شو. مثلا که صدیق لیکو ایس لیکای شو د سوات په ځای. خو انګلیسي کې د سین اواز لري، ځکه چې د سی اواز هم د عربي د تجوید مطابق د سین سره فرق لري، دا هم فرق لري. نو موږ په انګلیسي کې به همیشه سین وایو، دغسې اواز وکړو. مثلا زه وایم ایس ټي او پی، مثلا سټاپ سټاپ سټاپ. نو دا به سټاپ وایو، دا همیشه د سین اواز کوي چې بیخي آسان دی. نو ایس زه هغه ګورم دوستانو. خدای دې وکړي چې ویډیو ډېره انشاءالله تر خدای دې وکړي 60 دقیقو پورې خلاصه شي. نو ایس دوستانو د سین اواز تاسې د ث ځکه هغې تلفظ فرق کوي. په عربي ژبه پښتو کې که ث وي سوات وي تاسې ایس استعمالوئ، خو انګلیسي کې کله چې ایس انګلیسي کلمه کې کارول شوی همیشه آسان بیخي سین اواز کوي. سټاپ، سټوډنټ، سټوډنټ دغسې. نو ایس پسې دوستانو شاته زه د بله تختغې کوم چې ښه معلوم شي. ایس ټي، ټي او یا وړوکي ټي داسې، دا همیشه د ټي اواز لري. هېڅ کله اواز د دې نه بدلېږي چون کانسونینټ دی. ځکه که زه ووایم چې ټي ای ټا، ایل مو وویلې چې د لام اواز ټال ټال. دوستانو کله چې انګلیسي کې دوه حروف وي په انګلیسي کې دا منه نه چې دوه لامه ووایه، نه هغه ځینې عوامل وي چې د دوه ایله راغلي په خپلې ژبې اصولو مطابق. خو موږ دا منه نه چې دوه لامه ورکړه. ټال ټال. نو کله مثلا هر چېرته چې یو شی مثلا دلته مثلا راغلی ربټ کې لکه ډبل بي راغلی تاسو نه رببټ داسې مه وایئ چې دا به دوه بي نه یو بي دی. دا ځینې عوامل دي چې زه بیا شاته درته وایم چې دا ولې ډبل کېږي، ولې ډبل شوی دی. مثلا دا د دوه واویلو ترمنځ راغلی، دوه سنګل واویلو ترمنځ چې کانسونینټ راسي ډبل کېږي، او دا هم دغسې دی. مثلا که دلته زه ټالر دا شیان واچوم دغه ایل چې دی د دوه واویلو ترمنځ راځي سنګل واویل. نو مثلا دا ځینې عوامل وي. نو ټال ټال. ښه دوستانو راغلو یو ته. یو چې دی کانسونینټ نه دی، واویل دی. نو ما درته وویل چې د واویلو اواز ثابت نه وي. نو چې نه وي دې نه مثلا کیدای شي چې د زوار اواز هم ورکړي، ځینې ځای کې د واو اواز هم ورکړي، یا کوم بل اواز هم اختیار کړي، خو د عربي ژبو د واویلو اواز اختیاروی شي. نو په دې اساس دې کیدای شي خپله وایي یو یو داسې خپل اواز هم ولري. مثلا خپل اواز چې ولري د یو لکه یونیفارم، یونیورسټي. نو وګوره دې کې خپل اواز کړی دی. یا مثلا د اواز ولري لکه د زور غونته لکه مثلا لکه داسې مثلا امبریلا امبریلا. یا مثلا لکه نو پرپل دغه کې پرپل. نو دغه کې خپل د دغه اواز کوای شي. نو دا اوازونه مختلف اختیاروی شي. مثالونه مې ونه لیکل دوستانو، وخت کم دی، نو چون واویل دی اواز متغیر دی. د مثالونه چې ما په خوله وویلې کوای شئ چې تاسو دې نه استفاده وکړئ. ښه ما ته وایي چې پر زور غونته اواز یې واخیستو لکه پی ری داسې پر
پل. ښه نو اوس راځو STU وی دوستانو د واو اواز لري. وی د واو اواز لري خو W سره فرق دا دی چې دا د شنډې لاندې غخو ته کسي وی او W کې خوله خلاصیږي داسې راغې کیږي لکه موږ وایو چې واو دا وی very د شنډې به دغه لاندې شنډې به دغه خو ته very لکه داسې اواز کیږي very. مثلا موږ وایو چې لو داسې به نه وایو چې خوله خلاصه داسې راګرده کړو ځکه W اواز خارجېږي لو داسې نه love نو دغه هغه به وي داسې اواز دی لکه شنډه به هغه غاښ لاندې کې very love. نو که W وي نو خوله بیا کېږي. نو ښه مثلا موږ وایو چې very مثلا ډېر W چې دی دا هم د واو اواز لري خو دا چې دی ما فرق درته وویرې واو مثلا واو تعجب دی پاره واو یعنی تعجب دی پاره که نه. یا مثلا موږ وایو چې واټر داسې مه چې واټر داسې به نه water. نو مثلا چې دا مو کله وایو نو واټر دا به نه وایو ځکه وی نه دی دا W دی. ښه X ښه زه به بیا دغه ځای نه شروع وکړم STUVW X دوستانو ځینې وخت د زی اواز هم اختیاروای شي ځینې وختونه هغه به زه شاته درته ووایم خو دا د یعنی دا دواړه ساکن دي داسې اواز هم کړای شي. مثلا که زه ووایم چې BO با او دا X باکس یعنی دا باکس لکه دغسې باکس نو دا د کاف سینه داسې اواز کړای شي باکس. ښه او د زی اواز هم ځینې وخت کړای شي لکه زیراک زه هغه بیا درته واک سره وایم. ښه X وای چې دی دوستانو دا سیمې واویل دی نو چې سیمې یعنی نیم واویل دی نو ځینې وخت کې د واویلو قیم مقام هم کیدای شي دا په آی هم بدلیدای شي په مکمل واویل. نو وای وبخښئ د X وړوکی داسې دی او وای داسې دی. نو وای چې سیمې واویل دی دې اواز هم ثابت نه دی خو زیر یعنی زیر اواز هم اخیستی شي د زیر اواز هم کیدای شي د یا اواز هم کوای شي او د آی اواز هم کوای شي لکه آی دغسې اواز. مثلا زه وایم چې CRY cry یا مثلا د یې اواز زه وایم چې مثلا yes مکمل د یې اواز یې واخیستو نو داسې اوازونه مې اختیارولی شي خو اواز یې چون هغه دی واویل دی سیمې واویل دی اواز ثابت نه دی. XY اوس اخري زی ته راځو یا ځینې وړوکی داسې لیکي یا د خېټه کې داسې هغه ورکوي. زی چې دی دوستانو انګلیسي کې د زی اواز انګلیش کې همیشه د زی اواز لري مثلا ز او په نورو عربي یا پښتو یا نورو ژبو کې مثلا د زوا چې څوک وایي یا د زوی وایي مثلا یا د زال وایي دا وزونه هم کوای شي په نورو ژبو کې که چېرته دا وزونه وي تاسو مثلا ظالم لیکئ یا ظریف لیکئ دا لیکوای شئ چې دا استفاده وکئ نو خو انګلیسي کې به زی تلفظ کوئ مثلا ZOO نو تاسې به نه وایئ دا به نه وایئ دا تاسې عادي زو بغیوه شته لکه وایي که نه ژوبڼ زو یا مثلا لیکمه زیب زیب را دا ګوره دوه سیلیبله دي دا اسم چې دی دوه سیلیبله دی دا منه چې حد اقل په دې کې باید دوه واویل وي زیب په دې کې باید ځان ته واویلي را دا بل سیلیبله په دا کې ځان ته واویلي زیبرا. ښه دوستانو نو موږ درسونه تر دغې وو دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي نو زیډ چې په برټش کې البته انګلیسي کې زی ورته وایي نو دغه د الحمدلله دا درسونه خلاص شو. زه ویډیو ګورم انشاءالله ډېره اوږده شوې نه دی دوستانو. دا دی موږ تاسو نن مفردات خلاص کړه خو تاسو سره به یو پوښتنه پیدا شي هغه دا چې ښه مفردات یعنی
ټول د انګلیسي ژبې حروف خلاص شوه خو موږ ته چېرته رانغله چې خې څه کوم توري د خې اواز ورکوي، کوم د غین، کوم د چې، کوم د شین، کوم د ژې، دا خو ټول حروف خلاص شو، د اوازونه پاتې شو. نو تاسې تشویش مه کوئ دوستانو، ځکه چې راتلونکي درسونو کې انشاءالله موږ مرکبات شروع کوو او دغه خې او غین او چې او شین دا اوازونه یا ژې دا ټول په مرکباتو کې راځي، مفردات هغه اوازونه نشي تشکیلوی. نو تشویش مه کوئ انشاءالله العزیز. په بعدي درسونو کې موږ مرکباتونه شروع کوو، یعنی کله چې 2 یا 3 یا څو توري یو ځای شي یو متفاوت اواز تشکیل کړي هغې ته مرکبات وایي. نو حتما انشاءالله راتلونکي درس کې مرکبات وایو انشاءالله. په دا به ټول په اخر کې یو بل شی بیا درته لیکمه چې کله یو حرف ساکن وي یعنی ولې اواز نه ورکوي، علت یې څه شی دی، کله اواز نه ورکوي، ولې اواز نه ورکوي، د سکون دغه باندې به انشاءالله بعدي درسونو کې خبرې کوو. حاضر کې دې په خاطر دوستانو بیا هم یو خواهش کوم درس منظم زده کوئ، دې ترڅنګ دغه ویډیو نورو مرګلو سره شیر کوئ، د دې په ځای چې 10 نفر ورځنې مستفید شي بهتره دی چې 100 مستفید شي او 100 او 1000 مستفید شي. نو درسونه انشاءالله منظم به روان وي، خو درسونو کې کوشش کوئ او ځنډ او خنډ نه خپله ځانونه وساتئ. نو درسو دا شیر کوي او څه لازمې سپارښتنې چې شوي کمنټ کې پرېږدئ، زه کمنټونو کې ښیم څه ګورم یې ټوله او فیډبیک دا ماته یو فیډبیک راکوي، ما په بعدي درسونو کې د مثبت اغیز درلودلی شي او تاثیر لري. نو دې په خاطر تاسې کولی شئ چې ماته خپل کمنټونه پرېږدئ، ویډیو شیر کړئ، درسونه زده کړئ. نوره مو په لوی او متعال خدای سپارمه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.